बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सर ज़म सासु कुर्बाना अनम लेग्रान को तुनको इसराइल और अमेरिका लखवा ईरानी सुप्रीम लीडर कत्ल कवलो और रिजीम चेंज धमकियाने वर्कड़े की देने अलावा जी मिस्टर ट्रंप दा जंग बमुंग ख़त्म दा बयान ज़मान न दे दा बयान द ईरानी अफवाज तर्जुमान बयान दे हवी ची कम दे दा बयान वर्कड़े द विल दी ची अमेरिका खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस मुतवक्की दी इशारे वर्कड़े द जी पदेबा खबर तरीको दिन अलावा द ईरान एटमी तनसीबात बांधे अमरीकी फ़िज़ाई हमले न पर सोशल मीडिया बांधे पाकिस्तान खिलाफ चिकम दे मुहिम हम यो शुरू शवे दे कम सिर्फ और सिर्फ यो प्रोपेगेंडा दा पदे टोलो अड़खोनो बांधे खबर तर द पारा जी मंगसर स्टूडियोस की मौजूद दी सीनियर सहाफ़ी आरिफ यूसुफ से आरिफ से भरकल आरिफ से ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड तर्जुमान वेली दी चे अमरीकी खिलाफ संगीन नताइज चिकम दे ताकतवर ऑपरेशन चिकम दे हगा मुतवक्की दी इशारे वर खड़े दा मतलब जवाबी वार हवी कवलशी दिन अलावा जी अगी ट्रंप मुखातिब करे दे और वेली दी चे दा जंग खुता से शुरू करे दे वो ख़त्मो बेमुंग सगणे चे हालात सुम्र कशीदगी देशी द इजराइल अटैक पर ईरान बांधे और बिया दागे न बाद अमेरिकन अटैक हालात खो मंग संग दे पॉडकास्टों के बार हावे लो जुदा हालात पनूरम एस्केलेट की दा बखराबी की और ख़राबी तरफ तबजी दागे बुनियादी वजह दादा चे इजराइल और अमेरिका दा दड़े फस्ट न पयो पेज दी और पर ईरान बांधे पर अटैक बांधे द दुआड़ो सलाह मशवरे यौदा उस चिकला और बिया पर ईरान बांधे द अटैक कोलो दा ډیر خلک په دې باندې ځان کنفیوز کوي یعنی دا سل وشت ټوکی لوبې نه دی روانه چې اسرائیل او راغې اٹیک یو کو امریکای اٹیک کو او دلته د ایران نه اٹیکس کیږي مقصد دا دی چې دومره غټ د دنیا قوتونه یو د دنیا د معیشت د دنیا د ټولو لوی قوت اسرائیل بل د دنیا د ملټری د ټولو لوی قوت امریکا دا په ایران باندې حمله کوي نو دا څه مقصد د پاره وي هم دغه مقصد ما دلته ستاسو په دې پودکاسټونو باندې د لومبۍ ورځې نه بیانولو چې دا اپریشن د ایران د اټمی جوهري صلاحیت خلاف نه دی بل دا چې ټول دنیا ته پته ده نن زبیا دا خبرو کوم چې امریکای ته 100% پته ده چې ایران اټمی قوت اټم بم نه دی جوړ کړی دا نه ده حاصل کړي اسرائیل دینه خبر ده فرانس دینه خبر ده جرمنی خبر ده ټول دنیا ټول دغه غټ قوتونه د دینه خبر دی چې ایران تر دې د مپورې اټمی اسلحه یا اټم بم دا نه جوړ کړي بلکې د جوهري مانیټرینګ چې کوم انټرنیشنل اداره ده IAEA هغه دا وایي چې د ایران چې کوم اټمی پروګرام روان دی جوهري پروګرام روان دی دا ایز پر د انټرنیشنل سټانډرډز دی یعنی د دې 24 غنټې مانیټرینګ کیږي د ایران یا د نور ملکونو چې چا سره اټمی قوت ته نو هغه وایي چې دای کوم د یورینیم انریچمنت روان دی دا د بجلی د پاره د نورو کارونو پروجیکټونو د پاره دی نو د باندې خټوله دنیا پوهه نو چې کله په دې امریکا هم خبر ده او په دې اسرائیل هم خبر دی او فرانس ټول دنیا خبر ده نو بیا دا دومره لوی جنگ د څه د پاره شو سوال هم دا دی نو دک مونږ ویل چې دا د لومبۍ ورځې نه زه په دې لګیایم چې دا ریجیم چینج اپریشن دی د کې دا چې کوم حکومت په ایران کې ناسته د دې حکومت خاتمه د دې بنیادی مقصد دی او کدا د مقصد دا څه نه وي نو تاسو وګورئ بیا ساينسدانان وجل کېږي فوجي جرنیلان وجل کېږي د پاسدارانو چیف وجل کېږي نور خلک یعنی کی خلک تقریبا 13 کسان د ایران داسې دي چې هغه د ټاپ خلک ته دا وجل کېږي او زنن تاسو ته خبرو کوم ما په دې جنگ غور کولو زه فکر کوم چې په دغه شپه چې کله اټیک کېدو زما دا خیال دی چې دا څومره د ایران ټاپ براس ټارګټ شوی دی وجل شوی دی شهید شوی دی زه دا فکر کوم چې په دغه شپه باندې علي خامنای هم ټارګټو دا خبره لراغلی نه د په میډیا یو ځل ما تاسو ته مخکې ویلو چې ما کله د رژیم چینج اپریشن نوم ورکو نن زه تاسو ته ما چې زما په حساب باندې علي خامنای په دغه شپه ټارګټو لکیلی زما په حساب باندې غبط شوی دی ځکه چې شاته ته ټول کی ټاپ براس وجنې نو دا څنګه کېدای شي چې د ملک سربراه نه وجنې دیم وجلو دا به شوی دی او بیا ایران دا هوښیارتیا کړې ده چې په ډېر لږ وخت کې یعنی 24 غنټې 48 غنټې کې ایران خپل کورم واپس ټیک کړی دی
څومره لاس چې شو هغه ډیمیج ریکور کړی د ریپلیسمنټ شوي دي او بیا تاسو کتل چې د درېیمه ورځ باندې جمعې ورځ وه چې ایران د شپې په اسرائیل باندې اټیک شروع کړل نو زما په خیال باندې اوس هم دغه جنگ د دې اسکلیشن یا د دې اینډ پوینټ څه دی دا جنگ به څنګه ختمیږي د امریکې او د اسرائیل بنیادی مقصد دا دی چې دا رژیم دا حکومت د منځه لاړ شي دا د منځه یوسو نو دا جنگ به ختمیږي ګینې هغوی دا جنگ داسې نه ختموي اصل کې دا جنگ ریشه دی د چا مطلب ایران او اسرائیل جنگ دی او کنه د امریکې او د ایران جنگ دی ځکه چې اسرائیل خو مخکې کړی دی اسرائیل امریکا په یو پیج دي دواړه یو دي د سیم ټو سایډز اف د سیم کوین ډونلډ ټرمپ ولې دومره بار بار صفیانې ورکولې چې د حمله کې زموږ هیڅ لاس نشته دی اوس په ډاګه په میدان څه دي تاسو وینئ تاسو ګورئ که نه دا هم د حیرانتیا خبره ده چې ډونلډ ټرمپ دا وایي چې موږ په دې جنګ کې نه یو موږ دې جنګ ته نه راځو ډي اسکلیشن سالسي کردار ادا کوم ډي اسکلیشن پکار دی دا پکار دی او هغه ټرمپ چې د کم ټرمپ په دنیا کې نیریټیو چلی انټي وار نیریټیو ټرمپ چلی ټرمپ وایي چې زه د جنگونو خلاف یم زه په دنیا کې امن راولم امن باید مذاکرات راولم امن د مذاکراتو د خبرو اترو په لاره باندې یعنی د پښتنو د جرګې په ذریعه باندې امن راولم آیا مذاکرات په حملو راځي نو تاسو نن د هغه ټرمپ اصل شکل وکتو هغه شکل چې کم د وحشت د دغه ملکونو شکل دی هغه تاسو وکتو چې نه د امن نارې تش نارې وي د مذاکراتو تاسو ګورئ د ټرمپ ځان ته ډیل بروکر وایي وز ا ډیل بروکر یم ډیل میکر یم نو مقصد دا چې دا ډیل بروکر ډیل میکر نه دی دا ډیل بریکر دی د ډیل ماتوي نو هغه سړی په ایران باندې اټیک وکړو د چا چې د تیر حکومت د ټرمپ د تیر حکومت او د دې حکومت یعنی دا شپږ کاله د ټرمپ چې کوم دی نو د په دې کې د دې نه سوا بله خبره نه کړې چې زه په دنیا کې جنګونه ختموم او که زما د صحافیانو سره لږه ډېره سیمپتي د ټرمپ سره وه د هغې بنیادي وجه دا وه چې ټرمپ به دا خبره کوله چې زه په دنیا کې امن راولم جنګونه بندوم نو جنگ د مسلو حل نه دی جنگ موږ نه غواړو موږ پښتانه ځپلي شوي خلک یو موږ چې څوک هم د جنگ په ضد خبره کوي او امن راولي موږ ته خوشحالېږو خو دا زموږ شک و چې نه دا د صرف خبرې دي کله چې موږ راشي دی به جنګ کوي او اوس چې موږ راله تاسو وکتل چې د اسرائیل لپاره امریکې په ایران باندې اټیک وکړو 2 هفتې غوښتې وې چې 2 هفتو کې به موږ فیصله کوو چې موږ کوم خواته ځو د هغې نه مخکې एकदम دی دا قسمه حمله وکړله دی د امن انعام غوښتو چې ماته د امن انعام راکړی شي آیا دی د امن انعام لایق دی قابل دی زما په حساب خو قطعا نه دی په دې وخت کې ګورئ د ټرمپ که په تیر حکومت کې هغه چا د امن اوارډ ورکولو یو خو زه په ذاتي حیثیت کې شکر دی نه د انټرنیشنل اوارډونو قایل یم نه د خپل ملک د اوارډونو قایل یم الله ترې نه ساتلی یم دا دعا کوم چې الله مې دغې اوارډونو نه ساتي خو په دنیا کې دغه نوبل پرایسز د امن انټرنیشنل اوارډونه دا په دنیا کې تقسیمیږي د دې څه پیمانه معیار هم نشته خو زه یم که د ټرمپ په تیر ټینیر کې چې کله ټرمپ تیر ځل د امریکې صدر و هغه وخت کې که چا ولا د امن اوارډ ورکړو نو هغه وخت کې هغه څه جنګونه ودرولي اوس خو هغه په خپله جنګ ته رادانګلي دي د ایران شانتې کمزوري ملک باندې چې یو خوا په د اسرائیل ساره او ماښام حملې دي بل خوا امریکې دې جنګ ته راودانګل او د اسرائیلو جنګ په خپل سر باندې اغسته دی خو زه تاسو ته یم چې د امریکې د جنګ ته راتلل هم د فرسټریشن یو علامت دی او دا د اسرائیلو دباو دی ځکه چې اسرائیلو چغې د اسرائیل نه دننه چغې را روانې دي د اسرائیل اولس په سړکونو دی اسرائیل دې نه تنګ راغلی دی چې هارن غږیږي سایرن بجاویږي نو د انډرګراوند ورځئ بنکر ته ځئ او سایرن ودرېد نو بهر راوځئ د اسرائیل کې خلکو کې ریزنټمنټ دی اسرائیل ډیر زیات فشار دباو په ټرمپ باندې چې ته او چې کله ټرمپ د 2 هفتو ټایم ورکو ستاسو خیال دی اسرائیلو بیان راغلو چې 2 هفتې کې خو به دا هر څه ټوله مسله حل شي بیا ته کور په آرام کېنه نو د اسرائیلو دغه دباو چې ټرمپ ته ویل چې ته زر تر زره د جنګ ته راودانګه چې موږ په ایران کې کوم اهداف دي دا زر حاصل کړو صحیح دین علاوه جی د ټرمپ چې کم کردار دی تاسو وینئ لکه وړومبی یو سا بیا بل سا د دې به چې دی نو په خطه باندې نور څه اثرات وي د ټرمپ د ټول نه غټه مسله چې د نو هغه هم دغه د چې ټرمپ په مختلف اوقاتو کې مختلف خبرې کوي مختلف بیانات بعض ټایم کې بتاو چې ټرمپ یو ډېر ښه ټرمپ ښکارېږي ته به وایې چې دا خو ډېر ښه ټرمپ دی دنیا کې د امن د ترقۍ د لارو باندې د تلو والا د امریکې صدر ټرمپ دی بعض ټایم کې وتا ته ښکارېږي چې دا یو ډېر خطرناک ټرمپ دی خونخوار ټرمپ دی جنګونو والا ټرمپ دی بل دا دی چې د ټرمپ پاپولیست دی
ګورئ چې په دنیا کې کم سړی پاپولیست دی د سیاست صرف او صرف د عوامي مزاج نه غیر چاپېره ګرځېږي. نو ټرمپ پاپولیست دی. تاسو ګورئ نټنیاهو پاپولیست سیاست کوي په اسرائیل کې. په هند کې چې دی نو نریندرا مودي دا پاپولیست دی. په پاکستان کې عمران خان پاپولیست دی. نو د دې پاپولیستو سیاست چې وي دا داسې دایمي یا مستقل نه وي، نه د دې شاته سریشنل نه وي، د دې په شا سوچ او فکر تدبر نه وي، د دې په شا د عوامو سینټیمنټس وي چې آیا منګه د خلکو سینټیمنټس به څنګه ټو. نن په مغرب کې د خلکو په مازغو کې، په امریکا کې، په یورپ کې او ورسره په اسرائیل کې د عام ولس په مازغو کې دا خبره اچوله شوې ده چې دا ایران د انسانیت دشمن دی، د سره اټمي بم دی، د چې اټم بم راولي نو ټول یورپ بربادي، د اسرائیل بربادي، د امریکا بربادي. دا امریکای نتنیاهو او یورپ د خپل عام ولس غریب ولس چې هغه د دې خبرو نه دوره نه خبر، دا غي مازغو کې دا چولې چې دا ایران د انسانیت دشمن دی، دا موږ چې دی وهو نو موږ انسانانو بچکولو د پاره دی وهو. نو دا تاسو ګورئ دا هغه په دې بنیاد باندې پاپولر سینټیمنټس راژوندي کوي او چې عقل خلک وایي چې آو یاره دا سړی خو خطرناک دی، نو بیا پاپولیست په هغې کې خپله کاروایی کوي. خو نن داسې ښکارېږي چې انډیا په پاکستان تجاوز وکړو، جارحیت یې وکړو، حمله وکړه. پاکستان د ماته ښکاري چې د مودي پاپولیست سیاست ته ډېر غټ نقصان رسولی، بلکې زما په حساب سیاست ولا ختم کړی دی. دغسې ایران د نتنیاهو او د ټرمپ پاپولیست سیاست ته چې کوم نقصان رسوي، دا لا جنگ روان دی. دا بای د اینډ اف د وار د دې انالیسس بکیږي چې دا دواړو خلکو څومره میدان، سیاسي میدان یا پاپولیست ګراوند چې کوم دی لوز کړی دی. سوینې امریکي حملې نه بعد د ایرانی اټمي صلاحیت چې کوم دی هغه په کوم ځای دی؟ په خپل ځای دی. زه چې دا څومره اټیکس روان دي وایي چې تاسو ړومبی کتلی او نټانز او تفتان او داسې نور چې کوم دا ځایونه موینه اوس امریکې هم ویشتي دي. تاسو که وګورئ د امریکې حملې نه مخکې د نتنیاهو بیان رالو چې کله هغه په ایران کې اټمي سایټس هیټ کړل، نو د نتنیاهو بیان راغی چې اسرائیلو د ایران اټمي صلاحیت نیوټرلایز کو، یعنی ختم کو، او اوس ایران اسرائیلو ته نور خطر پاتې نه دی. نو دا خو اسرائیل آلریډي دعوه کړې چې ما د اټمي صلاحیت ختم کړی دی. اوس چې امریکای حمله وکړه، امریکا وایي چې موږ د ایران اټمي صلاحیت نیوټرلایز کو، ختم مو کو. زه دا ګڼم چې د ایران اټمي صلاحیت په خپل ځای هم هغسې روان دی څنګه چې مخکې روانو. دا اټمي صلاحیت پرامن دی، دا اټمي صلاحیت په ملک کې د ترقۍ دپاره دی، دا اټمي صلاحیت په ایران کې د انرژي کرایسس د ختمولو دپاره دی، دا د توانایي د استعمال دپاره دی. دا صلاحیت په ایران کې د اټم بم جوړولو او اټم بم په خلکو د خوشي کولو دپاره نه دی. او زه تاسو ته نن یو ډېر اهم خبره وکړم. ایران کې چې ریولوشن رالو نو مشر خامنه‌ای صاحب، آیت الله خامنه‌ای چې کوم مشر خامنه‌ای وړومبی، تاسو د هغه یو فتوا ده، که زه غلط نیم کېدی شي معذرت په غواړم که زه غلط کوټ کوم، خو ما چې څومره اورېدلي دي د هغه یو فتوا ده چې اټم بم جوړول حرام دي. هغه وایي اټم بم داسې اسلحه ده چې د دنه ماس ایټ لارج وچلی کېږي، خلک په قومي په ملکي سطح باندې خلک برباد شي، علاقې په علاقې باندې برباد شي، او داسې مرګ دی چې د دغه مرګ نه دی الله وساتي. ځکه که پتا بوی لګي، هوا کې د دې پینټریشن وشي، بیا چې د خلکو کم د طریقې سره کم عبرتناک او سخت ترین خراب مرګ. نو د ایران خود روحاني پیشوا فتوا ده چې اټم بم حرام دی او د اټم بم استعمال حرام دی، ځکه چې دا په جنگي میدانونو کې عام ولس، ماشومان، زنانه چې کم خلک د جنګ سنوي، ولس ایټ لارج، یعنی کلی په کلی، ملکونه په ملکونه، علاقې په علاقو باندې اټم بمو د لاسه مرګونه کېږي. نو ایران خو زما په خیال چې په دغه رای باندې قایم دی چې دا حرام دی. ټرمپ اړخ ته بیا راشو. ټرمپ چې کوم دی د بوش په دور کې هغه انتخابي مهم کې دغه چغه وخله چې نوي جنګونه خاتمه بکوم، اوس چې کوم دی هغه وادي چرته لاړې دغه اوبه چې کولی. نو ګورئ دا خو چې کله د ټرمپ نړوان د حکومتو نو هغه په دې باندې اکثر داسې ګوتنیوه کوله
چې تاسو جنگون لپوکی وهي جنگ د هوا ورکوي جنگ له هوا ورکوي او اوس چې سړی یا خپل ملک په خپل په جنگونو کې خکیل کوي نو موږ د ښکاریږي دا چې د ټرمپ یا د ټرمپ د خلکو په خولې باندې باور نشي کولای بل د امریکایانو اسیم په خولې باور نه کیږي دا زمونږ څه پښتو نه ده اوس خو خیر پښتانو ماغه سنید د بده مرغه پښتنو به یو خبر او د خولې نه به یو خبر اوته او بیا باغې باندې کې پښتون مړ کېدو چا به سر کټ کېلو ابا د کانی کرخوا اوس خو پښتانو ماغه پاتې نه دي خو امریکا خو بالکل په دغه حساب باندې منګه د ټرمپ خبره ته خبره نشو ویلې یا د امریکای خبره ته خبره نشو ویلې د دای زدا غنم چې ټرمپ دا اٹیک کوم کو دا په د باندې د يهودي لوبي دباو راغله ده امریکا ټول نظام چې ده دا يهودي لوبي چلی يهوديان کاروباریان دي په ټوله دنیا کې ملټای نېشنل چې کم کمپنیز دي ملټي ټریلیونیر دي نو دا ټول يهوديان دي دا ټول خلک خبره ټوله دنیا چې دا د يهودو په لاس کې ده نو زدا غنم چې دا اوسم ټرمپ کمټیک کړی دی کې دیش هغه ته د بازه انټرنیشنل ادارو سی ای اوز چې اکثر ټرمپ د خلکو ذکر کوي کې دیش هغه سی ای اوز چیف ایگزیکټیو افیسرز هغه ته ویلي چې موږ ستا ملک فلانه کاروبار شرینکو یا کمو یا داسې کو نو دا خو ظاهره خبره د يهوديانو په لاس کې د ټوله دنیا معیشت ته د معیشت کنجي ده نو هغه چې دا کنجي ته راړکې نو په اثرات کېږي زما دا خیال دی چې اوسم د غاټیک د اسرائیل په وینا دی جی سګړی ټرمپ چې کومه دا حمله کړې د دې حمله سره ځان ډرم ته ورغورځولو ډېر ښکلې خبره دی وکړه زما په خیال خو وروي غورځولو او د دې نقصان بم امریکا ټرمپ او نتنیاهو دا ټول بدای د نقصان ګوري ځکه چې دا جنگ په ایران باندې مسلط شوی دی اوس ټرمپ اسرائیل دا غواړي چې په د امن مسلط کو جنگ به مسلط کو اوس نه په زور امن غواړي بالکل هم داسې ایران جنگ مسلط شوی جنگ ته انکار کړی دی او زما دا 100% یقین دی چې ایران به مسلط شوی امن ته انکار کوي صحیح اخري پوښتنه جی دا کله حمله چې شولې ایران اسرائیل ترمنځ چې کومه کشیدګي روان د امریکای ترمنځ غدري ماڼه ملکونه چې کوم منځ ترالل دې دوران کې په سوشل میډیا د پاکستان خلاف هم پروپاګاندا روانه ده چې د امریکای لخوا کومې د بمباري تیاری چې کوم دی وې دي د پاره پاکستانی فضائي حدود استعمال شوې دي سبوای دغه کم قسمه پروپاګاندا چې د سکیورټي ذریعہ خو دغه مسرت کړي د پاکستان کې بدقسمتي دا ټول خلک تجدید نگار هم جوړ شوی دي ټول خلک چې د پوهه جوړ شوی دي د دې ډیجیټل سوشل میډیا ک څه پلس پوینټس دي نو د هغه نیگیټیو دا دي چې په دې باندې د سحر نه تر ماښامه دروغ فلمونه چلیږي زه پرون کلی کې ما په کلی کې ټول خلک ایکسپرت جوړ شوی دی ماشاءالله تاسو ټول خلک ایکسپرت شوی جنگي ایکسپرت جوړ شوی خلکو له میزایلونو منورزي خلکو له دغه منورزي د جهازونو کم بم دی کم ځای دی ټول ولس چې کله دومره زیات پولیټیکل کې دا غیر ډیر غټ نقصانات دي زه بالکل فکر نه کوم چې د پاکستان سرزمین د ایران خلاف استعمال شوی دی د دې په هیڅ انټرنیشنل فورم باندې هیڅ قسم نه د ایران د طرف نه خبر راغلی دا او نه پاکستان د طرف نه راغلی دا نه د امریکای طرف نه راغلی او بل خبره کوم امریکا چې په ایران باندې اٹیک کوي دا غ جټس راغلی دي نو هغه په پاکستان نو ته داسې بوتره تاویږي د بل طرف نو تر تاویږي هغه الته الریډي په دغه سمندرونو کې د هغه بیړې ولاړې دي نو د هغه په عراق کې د هغه اوسم فوجي تنصیبات دي فوجي اډې دي نو د هغه لپاره آیا د عراق نه اٹیک آسان دی دا هغه چې کوم بیړې کوم هغه لوی بیړې چې پای کې غټ غټ د جهازونو اټ ټایم په درزونو جهازونو دا غینه ټیک اف کوي لینډینګ کوي هغه بیړې خو د امریکای الریډي په دغه سمندر کې ولاړې دي او خواوشا ملکونو کې د امریکای اډې دي بالخصوص عراق کې نو څه ضرورت دی چې پاکستان ته وایي چې ته مال خپل ایر سپیس راکا او بیا څه ضرورت دی چې پاکستان د یو گاونډي هیواد چې هغه سره دی وخت کې پاکستان مرسته کوي دغه خلاف امریکای لا د جټ بمبارو د لپاره دغه ورکوي سپیس ورکوي بالکل زه دا فکر نه کوم دا هم چونکه په پاکستان کې په خلکو باندې سوشل میډیا ډیره زیاته هاوی شوې ده او ټول خلک ایکسپرت جوړ شوی دی زه ډیرو خلکو خلې نه اورم مانه تاسو هم ډیرو خلکو کو چې څنګه پاکستان اډي ورکړي دي ما ویل چې نازما په علم کې غونښت او نه داسې امکان نه لري ځکه چې امریکای سره د متبادل ځای نه اٹیکس ډیر هغه سره گنجائش موجود دی چې هغه د نور ځایونو اٹیکس وکړي ډیره مننه نارسب د وخت راکول ګران کوتون خبره ده تاسو ووریدلې پاکستان خلاف په سوشل میډیا باندې کوم مهم سٹارټ شوی دی کوم پروپاګاندا سٹارټ شوی دا سکیورټي ذریعہ دا سپیناوي کړي دی چې امریکای B2 بمبار تیاری پاکستانی فضائی حدود نه د استعمال کړي دین ایلوجی سوال دلته دا پیدا کیږي چې آیا د یو کام خوددار کېدل جرم دی
دغه یو سوال اوچتېږي. نننی اپیسوډ وخرسي پای ته. نو اپیسوډ پورې معلوم زما چې مله راکې اجازه د لوی له پامان.